بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام شرکا کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو. اللہ کرے کہ یہ نیا سال ہمارے لیے خوشحالی، ترقی اور حقیقی آزادی لے کر آئے، جس کی جدوجہد ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے شروع کی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں اللہ تعالیٰ سے پر امید ہوں، ہمارا ایمان ہے کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، ڈائریکشن ٹھیک ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ کو کامیابی دیتا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی. آج ہم جو آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ کے لیے یہ کلی کچہری کر رہے ہیں اپنے عوام کے لیے، یہ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق جب وہ 2021 میں وزیر اعظم تھے تو انہوں نے شروع کی تھی کہ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ. تو اسی آئیڈیا کو، اسی ویژن کو میں لے کر آگے چل رہا ہوں، اور میں اپنے عوام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا لیڈر، میرا قائد جناب عمران خان صاحب آپ کے لیے احساس رکھتا ہے، درد رکھتا ہے، آپ کے لیے جیل کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، آپ کے لیے مسلسل جو ہے وہ تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اسی طرح آپ کا وزیر اعلیٰ بھی عمران خان صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دکھ درد میں آپ کا ساتھی ہوگا. آپ کی ترقی، خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے گا. آج یہ کلی کچہری جو ہیں ہم ضلع باجوڑ سے شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ضلع باجوڑ بہت ساری پریشانیوں اور تکلیفوں سے گزر رہا ہے، اور گزرا بھی ہے، تکلیفیں ان پہ آئی ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے ہمارے خیبر پختونخوا کا جو قبائلی ضلع ہے باجوڑ، اس سے شروعات ہو. ہمارے کچھ لوگوں نے کمپلینٹس درج کی ہیں، ان سے ہماری براہ راست گفتگو بھی ہوگی کہ ان کو مسئلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے. باجوڑ میں ہمارے آن گوئنگ سکیمز تقریباً اس سال 27 ارب روپے کے آن گوئنگ سکیمز ہیں، جس کی ڈیٹیلز میرے ساتھ بھی موجود ہے، اور ڈی سی باجوڑ اپنے آفیشیل پیج سے بھی وہ اپلوڈ کر دیں گے. اور اگر کسی کو باجوڑ کی عوام کو وہ چاہیے ہوں تو ڈی سی آفس سے بھی آپ کو مل جائیں گے کہ آپ کے ضلع میں صوبائی حکومت کیا کیا کرنے جا رہی ہیں، اور آپ کے منتخب کردہ نمائندوں نے صوبائی حکومت کو آپ کے لیے کون کون سے پروجیکٹس دیے ہیں. اسی طرح ہمارے جو باجوڑ کی عوام ہیں، انہوں نے تقریباً 1,14,000 ہمارے باجوڑ کے لوگوں نے صحت کارڈ سے علاج کروایا ہے، جس کی لاگت 2.9 ارب روپے ہیں، جن میں 50 کروڑ روپے دل کے امراض، جبکہ 25 کروڑ روپے کینسر کے علاج پر خرچ ہوئے ہیں. باجوڑ کی عوام اور ہمارے جتنے بھی قبائلی اضلاع ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر میں آج سال کے پہلے دن یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ 1000 بلین کا پیکج جو ہم قبائلی اضلاع کے لیے لا رہے ہیں، اور جس کا وعدہ مرج ہوتے ہوئے ہم سے کیا گیا تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ 1000 ارب روپے کا پیکج فائنل سٹیجز میں ہے، اور آج میں اس کا اعلان کر رہا ہوں. جلد از جلد جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی انشاءاللہ آ جائے گا. جی ابھی شروع کرتے ہیں. شکریہ. With your permission, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ ہدایات جب سے آئی تھیں تو 20 نومبر 2025 کو 20 نومبر کو ہم نے باجوڑ ڈی سی کے پیج پہ پبلک کو انویٹیشن دی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ اپنے مسائل براہ راست آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اس پہ 464 لوگوں نے اپنے مسائل رکھے کہ یہ ہم وزیر اعلیٰ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اور اس پہ ان سے ہدایات چلی جائیں اداروں کو. 464 شکایات ساری جو تھی وہ ورکیبل نہیں تھی. اس میں کچھ کورٹ میٹرز تھے، کچھ انتہائی پرسنل نوعیت کے شکایات تھی، کچھ فیڈرل رومین میں
आ रही थी, कुछ दूसरे सूबों के साथ कोई वहाँ पे मुश्किलात थी। सो हमने कोशिश की कि उन सारों को सिफ्ट करके और उन शिकायत को टाले कि जो करने वाला सिर्फ एक बंदा हो लेकिन उससे फ़ायदा उठाने वाले 101 बंदे हों। सो हमने कम्युनिटी को फोकस किया और कम्युनिटी में फिर उनको फोकस किया कि जिसका मास कवरेज ज़्यादा हो, बजाय इसके कि दो कम्युनिटी के इश्यूज थे लेकिन स्कूल का हमने प्रेफर किया बनिस्बत एक आप दूसरे इशू पे। सो उस निस्बत में हमने 23 ऐसी शिकायत का वो लिस्ट डाउन की सर, कि जिसका वन वे और दी अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे पब्लिक के साथ, कुछ इंडिविजुअल भी हैं वो भी काबिल गौर थी, तो वो भी हमने इसमें सेलेक्ट किए हैं। सो अभी सर कुछ और दो हमने लोगों को सर उनके ईज के मुताबिक एक्सेस दिया। सबको कहा कि अगर अपने घरों से लाइव होना चाहते हैं तो अपने घरों से, कोई दुकान में है तो दुकान से लाइव हो जाए, कहीं से भी अपने वर्क प्लेस से, अपने काम को डिस्टर्ब ना करें, आप वहां से लाइव हो जाए। जिनके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है तो वो डीसी के ऑफिस आ जाए, और जो कोई अपनी आइडेंटिटी पे थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो तो वो बेशक फोन कॉल पे हमें कर ले। तो तीनों फैसिलिटीज इस वक्त अवेलेबल है और किसी को वो नहीं है। तो मेरे ख्याल से सर हम पहला जो वो है सिटीजन है उनको लाइव करते हैं। सर زاید خان د ضلع باجوړ تحصیل سردار باجوړ نه تاسو آنلاین یم سر. اصل زاید خان خیر سات مزاج خله خیر دی سر جی، بس تاسو ډېره زیاته شکریه سر چې تاسو موږ له مقرره کړه. سر زموږ د سکول لږه مسله ده. موږ سره جی جی زه په پرایمري سکول کې یم او زما سره 423 تعداد دی که نه سر. او دې سره سره دوه فیډر سکولونه دي چې هغه په نور ځایونو کې دي، هغه هم سر زما د مطلب هغو کوم ریکارډ د مینټین څومره کار دی هغه هم سر زما ذمه داري ده. او دې سره سره یو دغه سکول دی د ډبل شپ سر، هغه ریکارډ مینټین کول هم زما سر ذمه داري ده. او سر یو ټیچر دومره کارونه سر ډېر مشکل دی هغو لپاره. سر مارکیټ ټیچرز منظوري راکړئ سر، او د ټیچر پی ټی سی پڑھنا یا پرمننٹ ټیچر دي سر. موږ له دغه د ټیچر سکول نوم څه دی زاید خان؟ سکول نوم سر 423 تعداد دی زموږ سر. سکول نیم هم سره زاید ستاسو د سکول نوم ستارانو تحصیل سلارزی ضلع باجوړ. خدا 423 स्टूडेंट्स थी और टीचर पे यो ये یس سر. तो उस स्कूल ने चिकम दिया ऑनलाइन है یس سر. स्कूल ना ऑनलाइन है उस سر हाँ अच्छा सेक्रेटरी साहब ये 423 स्टूडेंट्स और एक टीचर, जो हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है वो 1:40, मतलब एक टीचर 40 स्टूडेंट्स पर। तो ये तो बिल्कुल ज्यादती है कि मतलब 423 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक ही टीचर है। ये आप देखें जो स्कूल का नाम है और नोट कर लें, और ये विद इन 14 डेज मुझे जो है इसकी रिपोर्ट चाहिए और ये मसला हल करें। और इसके साथ साथ आप कोशिश करें क्योंकि बाकी सेम नेचर के कंप्लेंट्स भी आए हुए हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं। एक ज़ैतुल्ला यूसी पशात, इरफानुल्लाह यूसी शनके अलीजो, मिस्टर रफ़ीउल्ला यूसी मामून से हैं, मिस्टर जान बहादुर शकरो मामून से हैं। ये तकरीबन 4 कंप्लेंट्स और भी है सेम नेचर के। तो ये आप जो है फौरन इसका नोटिस लें, 14 दिन के लिए के अंदर अंदर इनका ये मसला हल होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, हमारे सूबे का, हमारे मुल्क का, तो इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सर प्लान मैंने बना दिया सर, आपसे अप्रूवल भी होगी, कैबिनेट से काउंसिल हो जाएगा। ठीक है जी अमजद खान। वालेकुम सलाम। सर دا برانچ پرایمری سکول دی قنبر حسن آباد برنگ کی سر. हाँ سر دغه MIS کوډ هم دی 60464 دغه MIS کوډ دی. سر له 2005 کې منظور شوی او 2013 کې بیا د دې د بلډینګ لپاره ټندر وش، خو هغه وخت کې چونګې عباسي صاحب گورنر راغلی او هغه د پاټا ټول سکیمونه فریز کړه، نو دیم پکې فریز شو.
سر د اوسه پورې د دې سکول هغه بلډینګ جوړ نه شو. نمبر 1 سر. دویمه دا سر چې په دې سکول کې چونکې د پی ټي سی فنډ نه ټیچر هایر شوي وه، خو هغه ته هغه فنډس په پراپر طریقه باندې سر نه میلاویږي. کله میلاو شي سر، کله نه میلاویږي. او اوس سر دا سکول بندیږي. نو سر دغه یو ریکویسټ دی چې دې لپاره سر پی ټي سی فنډ ټیچر سر یا ارینج کوي. دویم سر که دغه نه وي نو بیا یونیسیف والا یا بل څه داسې یو اداره چې هغه ټیچر ورکوي چې دا سټوډنټان د مستقبل ضایع نه شي سر. صحیح ده. سیکرٹری ایلیمنٹری ایجوکیشن هم ناسته، هغه هم ستا خبرې اوري، ستاسو پارلیمنٹیرین هم ناستی، هغه هم د ستاسو خبرې اوري. سیکرٹری صاحب اس کا جو ہے آپ نے جہاں سے بھی ہو اگر فرض کریں اویلیبل اے ڈی پیز میں یہ بن سکتا ہے اس سے دیکھیں، وہ نہیں بن سکتا، وہ اس میں اسپیس نہ ہو، تو جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کو جو ہے ایمرجنسی کی بنیادوں پر آپ سٹارٹ کریں، اور اگر فرض کریں نان ای ڈی پی میں لانا ہو تو نان ای ڈی پی میں لائیں، لیکن یہ مسئلہ حل کریں. سر ان کی دو کمپلینٹس میرے خیال سے امجد خان آپ کی دو اور بھی ہیں، ایک روڈ کے کنسٹرکشن سے متعلق تھی اور ایک پبلک ہیلتھ سے متعلق، وہ بھی بتا دیں. جی سر، روڈ کے کنسٹرکشن ہے سر. یہ ایم پی ایس صاحب اگر موجود ہے اس کے علم میں ہے کہ یہ جو میمون سلی چې کوم مین روډ دی سر، دا انتهایی د ابتر صورتحال سره مخ دی سر. نمبر دغه ډېر ضروری دی، انتهایی مشکلات دي خلکو د ایم پی ایس په علم کې ده. ایم پی اجمل خان صاحب دی سر. ها هلو او د اوبو څه ډول سر، اوبو چونکې په دغه سلی چې کوم علاقه ده دې ته د اوبو سره انتهایی مسلې دي. دغه خلک ډېر د لرې لرې ځایونو نه په خرو باندې اوبه راوړي. ماشومان بجای د دې چې سکول ته ولیږي، هغه سهار کې دا ماشومان په اوبو پسې لیږي. بیا اکثر په چې کوم چشمه ده په هغه کې اکثر بې نمبر هم نه میلاویږي. نو ماشومانو ټوله ورځ هم ضایع شي سر. 4 5 کلومیټر د لرې نه هغه اوبه راوړي سر. امجد خان، اس طرح ہے کہ جو روڈ ہیں وہ ہماری جو موجودہ اے ڈی پی ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اسپیس بنا لیں گے، اور اس میں جو ہے ہم بلیک ٹاپ روڈ کی اپروول کر لیں گے. اگر فرض کرے ہوئی ہیں فیزیبلٹی میں آیا ہے، ڈی پی میں ریفلیکٹ ہوا ہے تو اس پر مزید تیز کام کیا جائے گا، اگر نہیں ہے تو اس کا بھی بندوبست کیا جائے گا. دوسرا جو آپ پانی کا کہہ رہے ہیں، یہ کل انشاءاللہ تعالیٰ ٹیم آ جائے گی پی ایچ ای کی، وہ سروے کرے گی. سروے کے بعد جو ہے یہ ڈائریکٹلی پی سی 1 بنائے گی، اور اس پر بھی ایمرجنسی کی بنیاد پر آپ کے لیے انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا. تھینک یو سر. دا د سکول مسله دي سیده سر، هغه سکول کې فرنیچر نشته دی، نو که ټاټ چېرته میلاو شي او وایټ بورډ نو هغه د سکول ماشومانو ته به نیکسٹ چې کوم چھٹیاں ختم. فرنیچر کے لیے ہمارا آلریڈی جو ہے کیبنٹ سے اپروول ہو چکا ہے پیسوں کا. وہ انشاءاللہ جو مسنگ فیسلٹیز ہیں وہ تمام صوبے میں جہاں جس اسکول میں مسنگ فیسلٹیز ہیں اس کے لیے آلریڈی ہم اپروو کر چکے ہیں فائنینس. تو وہ بھی جو ہے سیکرٹری صاحب بیٹھا ہوا ہے، وہ کل یا پرسوں تک آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو سر. د دې سکول مایس کوډ هم دی سر، هغه دی نو که بلډینګ دپاره اپروول وشي یا کمره نیمه جوړه شي د ماشومانو ته به لږ سهولت میلاو شي سر. رندا بس انشاءاللہ جڑے گی بابا. تھینک یو سر. سر ډیره مننه، ډیره زیاته شکریہ سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما نوم عزیز الوهاب دی، زما تعلق د تحصیل خار ملا کلیجار سره دی. زمونږ د دې آبادي تقریبا 40,000 پلس ده. سیده دلته واحد یو میډل سکول دی چې هغه اوس های ته اپګریډ شوی هم دی، خو د هغې په جوړېدو کې به تقریبا نور هم 3 کاله لګي، او د جینکو سکول دی سر. نو هر کال تقریبا 60 نه 70 پورې ماشومان چې دي دا د های ایجوکیشن نه هغه محرومه کېږي، ځکه چې دوی اتم پاس کي نو اتم نه بعد بیا د هغوی دومره سپورټ کولی نه شي چې ښار ته لاړ شي. صحیح ده. یا هغه چې دا سکول چې جوړېږي نور به هم 2-3 کاله لګي، په کار دا چې دا کوم د اوس د میډل بلډینګ دی دې کې ورته 9 او 10 سټارټ شي.
हाँ हाँ सही था। इसमें सेक्रेटरी साहब इस तरह करें कि सबसे पहले तो अगर अपग्रेडेशन का प्रोसेस शुरू है तो उसको एक्सपेडाइट करें। अगर फर्ज करें वो शुरू नहीं है तो वो प्रोसेस होता रहेगा, लेकिन इस साल आप 2 फैब्रिकेटेड रूम इनके लिए करें। फैब्रिकेटेड रूम में जो है इतना टाइम नहीं लगता वो, क्योंकि अभी 8 से अगर हमारी बच्चियां जो हैं वो 9th को जाएगी तो 9th की क्लास वहां पर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहां पर टीचर्स भी होने चाहिए जो इन्होंने बताया है, तो ये फौरन से पहले आपने करना है। और जो आगे के लिए अगर फर्ज करें वहां पर सिर्फ मिडिल स्कूल है और हाई नहीं है, हायर सेकेंडरी नहीं है, तो हमारे पार्लियामेंटेरियन का जो अभी सुन भी रहे हैं वो आपके लिए प्रपोजल भी ले आएंगे और इस पर फौरन से पहले फिर काम भी शुरू करें। ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है सर। ओके। بس دغه راته دي کنه چې سکالي کم از کم چې د ماشومانو دا چې سکالي خو ځای نشي مستقبل خو ډیر ځای او کم از کم چې سکالي اوس چې کم دي 190 ماشومان دي سر کنه 190 چې د دې مستقبل بالکل خطر کې دا چې هر کال او سر اوس 89 کوس چې 8 کې تر 190 تقریبا دومره ماشومان دي، نو د دې خو ټول والدین دومره نه چې راغي او تر گاډي بندوبست کې خار ته راولي। अच्छा, इसमें अजीज खान इसमें एक और काम करते हैं। 190 बहुत बड़ा फिगर है। पहले तो फैब्रिकेटेड रूम्स करें। अगर फैब्रिकेटेड रूम्स नहीं है तो इसके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए जो इनको लेके भी जाएं स्कूल और वापस लेकर भी आए घर। तो इसके हाँ, पहले तो फैब्रिकेटेड रूम्स हो जाएंगे। अगर वो नहीं हुए तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन पर तालीम आगे करेगी इंशाल्लाह ताला, और इनके लिए हम जो है स्पेशल ट्रांसपोर्ट देंगे आपके लिए। सर प्री फैल रूम इनको सर 4-5 दिन में लग जाएंगे। 4-5 दिन में अजीज खान आपके लिए फैब्रिकेटेड रूम्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह, लग जाएंगे। इसके अलावा इसका विजिट भी हो जाएगा सर। विजिट हो जाएगा जी सर। अजीज खान इसका मसला हल शे इंशाल्लाह ताला। हाँ थैंक यू सर, ढेर मनन सर जी। ओके मेहरबानी। ओके सर, अल्लाह हाफिज। फजल मालिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सीएम साहब खेवई खैरियत है? फजल खान खे शुक्रिया सर, تاسو زمونږ مسائل اوري ډیره مننه سر. زه یو سیکنډ شپ ټیچر یم تاسو په علم کې ده سر چې په 2022 کې تاسو ګورنمنت چې کوم دی د سیکنډ شپ پروګرام اخلاق کړو او سر دا یو کامیاب پروګرام روان دی سر. په دې کې چې کوم دی د 60,000 پلس چې کوم دی انرولمنت دی او سر دې سره چې کوم دی ښه ریزلټ یې ورکو په درې بورډونو پوزیشن هولډر رال سر. په دې استادانو مهنت وکړو سر او دیو چې کوم دی دا پروګرام کامیابی طرف ته روان کړی دی، ښه کامیاب روان دی سر. او دې استادانو چې کوم دی بنیادی مسایل دي سر او تر اوسه پر څلور کال تیر شو زمونږ چې کوم دی یو مسایل هم حل نشوله، په ځای دې چې زمونږ په مسایل کې ورځ په ورځ اضافه کیږي سر. زمونږ بنیادی مسله دی هغه جایز مسله سر. زمونږ چې کوم د ستاسو مینیمم ویج پالیسی ده د حکومت د هغې په پالیسي باندې موږ چې کوم دی عمل نه کېږي او موږ ته چې کوم دی 25,000 روپۍ تنخواه راکړی کېږي سر. د یو مزدور تنخواه برابر هم موږ له نه راکړی کېږي چې دا د استادانو تحقیر دی او ضرایت هغه کوم دی تنظیم کول دي سر. زمونږ دویم مسله چې کوم ده د هغې زمونږ په ستاسو سره په سکولونو کې موږ انګیج یو او بیا د چوټیانو تنخواه موږ ته نه راکړی کېږي. موږ چې کوم دی د وینټر ویکیشن چې کوم دی او د سمر ویکیشنز د هغې تنخواه موږ ته نه میلاویږي. صحیح ده سر. بیا زمونږ دا چې کوم دی تنخواه چې کله موږ ته میلاویږي موږ ته په 3 میاشتې پس 4 میاشتې پس میلاویږي او چې راشي هم د ډي سي په اکاونټ 4 باندې راځي نو موږ چې کوم دی هلته بیا 2 میاشتې پروسس واخلي. نو سر موږ په دې تنخواه پسې چې کوم دی په خوارو ذلیل شو، کله د ډي سي آفیس ته ځو، کله چې کوم دی د ایجوکیشن آفیس ته ځو، کله د فاینانس د ډسټرکټ فاینانس آفیس ته ځو، کله بینک ته وزټ کوو. نو دغه تنخواه چې کوم دی دا استادان غریبانان قرضداري 4 میاشتې دې تنخواه نه میلاو شوي چې بیا راشي بیا دغسې چې کوم دی ماحول وي دلته. نو دا استادان چې کوم دی دا ویل کوالیفاید استادان دي، ښه په پراپر طریقه باندې راغلي دي، د دې ډیمو شوي ده، د دې چې کوم دی ښه په میرټ بنیاد باندې راغلي دي، خو دې استادانو چې کوم دی دې ته عزت نه میلاویږي
دیو د دې چې کوم دلته هغه شانته سلوک وسنه کی قسم چې د یو استاد حق دی په معاشره کې نو سر د حواله سره چې کوم د تاسو زموږ تاسو ریپورت منګه هر اپس ته تلیو د ایجوکیشن اپس چې کوم تاسو خبره پوره شو سه واره سر देखिए چې د DSS پالیسی دا اوري دا سر دا چې موږ وسر 9 months لپاره د پیمنٹ کو او 25000 پر منث سر دیګه سر اوس موږ ریویژن کوو لګیو او موږ سر 25000 نه سر د دې چې کوم ویجز دی هغه ان شاء الله انکریز کوو سر دا یو پروپوزل روان دي سر کابینټ ته ان شاء الله پای کې سر د دې خبره ټیک ده چې موږ دا ویجز سیوا کول پکار دي دا تقریبا 3 کال سر د دې پروګرام وشو سر او په دې کې تقریبا 6000 ټیچرز سر موږ سره انګیج دي سر 70000 اراوند سر پورا کې پی سر موږ سره د دې انرولمنت دی د دې ماشومانو سر سزینو کې موږ د خر ریزلټس روان دي سزینو کې موږ د ریزلټس خراب روان دي د ریسنټلی سرچ کوم د دې ریزلټس راغلل دا غي په بیس باندې څه کسان موږ ټرمینیټ کړی دي خو سر د دې چې کوم تنخواه دا 9 months ته پاره دی ته ملایي د دې نه سیوا نه ملایي ورته سر ځکه چې وینټر او سمر چې کمپټیشنز دي کنه سر دا موږ ریګولر ټیچرز نه دي دا ټیلنټ پول په تھرو باندې راغلي دي تنخواګانې بوله سر سیوا 25000 سر دا غي نه بوله سر موږ انکریز موږ به سر پروپوزل راوړو ها په دې کې هو ټولو نه پهله چې د صوبایي حکومت کومه پالیسی ده چې دا 40000 مینیمم ویج دی تقریبا چې کوم مینیمم ویج دی هغه به پکار دی چې د دې ټیک ده پهله خبره دویمه خبره چې کومه خبره دوی وکړه مونږ ټوله صوبه ډیجیټایزیشن طرف ته روانه کړې ده نو پکار دی چې د دې تنخواګانې چې کم دي دې ته په اکاونټ باندې ډایرکټ ورزي او ترډ کس پکې نه انوالو ټیک شو ډایرکټ دا چې دې ته ډایرکټ ورزي بل چې کم دی دا تاسو وایي چې سر ټیچرز کارکردګي خده او د سخنه ده نو چې د چا خده پکار دی چې هغه ولې خده دا غي په مطابق باندې د نورو ګرومینګ ما شاده شو او فیسیلیټیز هغه ته ملاوي شي نو زموږ سره ټیچرز الریډي شارټیج دي نو پکار دي چې دا د دې خیال وساتي مطلب چې د خولي خشکېدو نه پهلا د دې پیسې د ته ملاويږي پکار ده سر دا سر موږ سر دې کې اصل کې سیستم نه لري سر د اکاونټ 1 اکاونټ 4 سر ټرانسفر اول سر دا پیسې کریډټ کیږي سر بیا دا غي نو بیا سر دیو ته ریلیز کیږي دیو سر بیا مخکې ډبل شفټ سکولز ته سر دا پیسې ورکړي د ټول ټیچرز ته پیمنٹ کوي نو دا سر لګو دي سر دا انډایرکټ میث دا سر دا موږ ډیجیټایز کو سر او دا سر ډیجیټایز کوي چې څومره چې کم کسان پکې ډیر انوالو عمره پروسس خرابيږي او به شي او پکار دی چې د میاشت پهله تاریخ باندې دوی تخپل تنخواه د دې په اکاونټ کې پرته ان شاء الله صحیح سی ام صاحب تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم او موږ دا اپریشیټ کوو چې داسې یو عوامي اقدام تاسو اوچت کو او تاسو د یو عام کوم چې زمونږ منتقلان دي روټ باندې ورکر دی دغه واسطه تاسو واورېدو ډارې کو او هغو سره په مسایلو باندې خبرې اترې وکړې نو به حیثیت یو ورکر او یو قبایلي ناجوان موږ دا اپریشیټ کوو انشاءالله د عوامي چې هر قسم اقدامي دې کې به موږ مکمل ستاسو سپورټ کیږي مننه ذکر الله او سی ام صاحب ما ستاسو نوټس کې دا خبر راوستله مسایل خو ډیر دي خو چون کې دې وخت کې زمونږ د عام باجوړ د ولس د ټول نه غټه او اهمه مسله یو دام کې دی سره باجوړ کې چې کوم من دوه بازارونه دي او خار تحصیل کې راځي چې یو خار بازار ویل شي کوم چې مرکزی بازار دی او یو ته عنایت کلی بازار ویل شي نو هغه دوه کې چې د وخت دا چې د تګ را تګ د راشوالي د وجه ډیر انتهایی یو خدای بایپاس کوم ګورنمنت جوړ کړی وي خو چون کې تیر انتظامیه د طرف نه پاغه باندې یونیسین جاری شولې او هغه باندې هغه دکانونه سر شلو منډیانې پیسازي شو ډې پیسازي شو نو د وخت کې عملاً دغه بازارونو بایپاس نشته دی او دا د چې باجوړ کې خو ملکان ډیویژن خو دا ان سی پی گاړو د وجنه دا د چې رش هغه سیوا شو چې روډونه هغه مخکنی دي د 19 سنه چې کوم جوړ شوی دي چې روډونو کې کار ونه شو گاډي ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي
نو ډیره انتهایی مسله ده چې دا ما ستاسو نوټس کې راوستله انتظامیه لګیا ده هغه باندې کوشش کوي چې ما په خپل باندې ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن ډي سي ته درخواست ورکړی و هغه باندې اکشن واخیستو خو چون کې دا مسله په وختي اکشن باندې نه کیږي چې دله مستقل پلانینګ پکار دی چې دا وجه دار چلته د گاړو تعداد ډیر انتهایی سیوا شوی دی جی सईदा ज़ाकिर अल्लाह स्टा कंप्लेंट रहा लो मेरा इधर जो है वो डीसी बाजावड़ और हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो देखें कि रश किस वजह से है जिस भी वजह से हो आप उसकी वहाँ पर इंक्वायरी करें देखें विजिट्स करें और इसके लिए जो है कोई अच्छी प्लानिंग बनाए और वो प्लानिंग जो है मेरे ऑफिस में फिर मेरे पास लाएं और उस पर फिर हम अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला ठीक है सीएम साहब बस मंगा पकې دا ریکوست کوم سیم صاحب چې دا سدا چې دا غاړو د ډیروالي په وجه باندې یو خو آبادین د باجوړ ډیره سیوا شوی د بل د باجوړ د ټوله آبادی دغه دوه بازارونو باندې انحصار لري نو په هر طرف ته زین نو په دغه دوه بازارونو برازي دستا आवाज دستا پارلیمنټریان زموري اغم چې کوم د دلته دی بلارشي پارلیمنټریان بزان سره کې یو جامع پلان براوړي چې دغه روډونه کلاول دي یا چې کوم انکروچمنت ته هغه خوا کول دي یا بل څه تجویز دا منډې بل طرف ته وړل دي دا به یو جامع پلان راشي په هغه باندې به ان شاء الله مونږ عمل کوو ها ټیک د سر بس دا یو ریکوست دی چې دلته کوم ته ټیمو خار کوم ډیویژن د غرازي د دوه بازارونه دغه کې راځي چې د بازارونو د منډیان لګ مناسب زی تشریف شي او دا اړې چې کوم ټرمینل جنوب سره څه پورا گزاره وشي جی ثانک یو سیم صاحب مهرباني ثانک یو साजिद खान अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम साजिद खान से الحمدلله سر تاسو خیر طبیعت هم سره خیریت سے امن دے زه ساجد خبرې کوم سر ما کمپلینټ کړو دی 418 کې چې کوم ګاډي ولاړی دا باجوړ ته ځي دا کار موټر دا ګاډي کې 15 کسان کې نه ساوند تور باندې کوئی سرور کسان لاوړي دي کې درې روستو کې نه یو مخ کې نه دې 15 کسان کې نه دوه مخ کې نه او درې روستو کې نه او 1500 روپے کرایه وای چا نه 1200 وکلی چا نه 1100 ولی او بس چاسو کې چا سره خبره وکړه نو لار دومره دنه او دې کراياګانې سیوا خپل 15 کسان کې نه ما دا ویلي چې هدایت جاری کړي ډي سي باجوړ تلته اکشن واخلي او ډي سي پېښور ته دلته اکشن واخلي سر نو دیوانی دلم داسې مختص کړی چې دې خوشحالي عوام ته سہولت کړي سر सईदा साजिद खान स्टासु कंप्लेंट रहा लो इसमें इस तरह करते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड रेट्स हैं कार्स के लिए वो आप मुख्तस करें और इसमें जो है आप ये तमाम जितने भी अड्डे हैं चाहे पेशावर में हैं चाहे बाजावड़ में हैं या चाहे दूसरे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उन सब पर लाजमी करें कि उनका अवेजा किया जाएगा अपने जो हैं जो अड्डे हैं उसमें पहली बात दूसरी बात कि ये तो बिल्कुल ये मानने वाली बात ही नहीं है कि किस तरह वो आगे थो बंदों को बिठाते हैं ये तो रिस्क है उनके साथ और उनकी जिंदगी के लिए तो आप इस तरह करें कि जो भी हमारे खासकर ट्रैफिक जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो देखे जो भी इस तरह का करे कि आगे दो बंदों को बिठाया हुआ है तो मेरे ख्याल में उसका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए उस ड्राइवर का वो गलती करता है ट्रांसपोर्ट मेरे ख्याल से सर ये ट्रांसपोर्ट का वो है काम है वो ऑटो के जी 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 उसकी एनफोर्समेंट ही है 60 आरटीओ होता है हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसपोर्ट 60 ट्रांसपोर्ट को बोल ठीक है ठीक था सज्जद खान अमल बपियो को इंशाल्लाह खान जी जी वाया بیسیکلی د باجوړ موسیقي کوم چې افراد شروع څنګه پېښور کې سر دلته زمونږ یو سرکاري سکول دی سر زمونږ چې کوم حلقه دا ان 27 کې راځي ډیره بدقسمت حلقه ده او پی کې 73 ان 27 دلته کله نور عالم خانو کا هم بیا بلې پارټي ته لاړو ارباب پسمیا تر هم بلې پارټي ته لاړو زمونږ دا کوم سرکاري سکول دی سر د کې دوه کمرې دي او ماشومان دومره زیات دي چې پاک سره جنازګاه ده او ماشومان سبق ورکوي زما ساجد نوم دی سر ساجد خان د سکول څخه نوم دی
سر فل واینا بورډ ته نسسته بس وتا ځانم ساڑھے 11 12 بجې راشي ماشومان کینې بس یو بجې ځای کې دي دا صدرو فون نمبر زما ټیم سره ستا فون نمبر شته ته به چې کوم دی زما ټیم به درشي ته به یې لاس نیولي بوځې سکول به ورته وښایې او د سبا نه به پرې کار شروع شي انشاءالله تعالی ښه غلام اسرار. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی ډسټرکټ باجوړ وی سی 7 باندې سمون خبرې کو سر. سر ضرور خیر. خیر جی تاسو خو وي سر. مهرباني. سر ما خپل یو کمپلینټ 13 ورځې کې کړو زمنګ دی ګرل های سکول خاطر دلته ډیران دی هغه خو د ټیمه ولا راځي روزانه میش کی یا مطلب د سي 2 میاشتې بعد صفائی کوم خو ما چې چرته سي یو پراپر ډسبین غم ولا وکړل شي سر. نه د سکول مخه ته څنګه چې کم دی دوی ډسبین خیره دا خو چې کم دی انتهایی نه لایقي او کوتاهی ده. نه سر دا ډیران د سکول نه وړاندې دي. ها خبر حال د دې لپاره بیا چې کم دی هغه بندوبست کول دي د ډسبین غټ جی سر جی یو پراپر ډسبین غم وشي نه خلک به کوړه کرکټ دغه ډسبین دارته. ها دا په 24 غنټه کې دنه چې کم دی د دې بندوبست کول دي 24 غنټه کې وشي سر. اوکې थैंक यू सर مهرباني. محمد ارشاد. سر دلته یو اډه د باجوړ کې مین اډه د جناب بس ټرمینل د دی یو دیوال په هغه کې راغلی او روډ کې او د هغې اسټیمیټ 84 لک روپۍ لګېدلی او سر هغه پیسې ډپارټمنټ ته نه وې راغلي موږ رایټ ټو انفارمیشن ته د دې انفارمیشن اخیستل موږ ته میلاو شوي نه دي او بل سر صدیق آباد پاټک کې یو میله لګي دلته باجوړ کې مین چې کوم ځای کې میله لګي د هغې ماهانه 12 لک روپۍ اخیستل کېږي او خزانې ته 50,000 روپۍ راځي نو سر د دې معلومات وکړل شي او بل سر دلته مینرل دا کم چې ترانسپورت او ټرکونه مرکونه نو دې په کمرو کې بند فیصلې کېږي او سر د دې ټینډر ونه شو دا 3 پوینټس سر ما چې تاسو ته مخه کېدم. ها ټولو کې پهلا خو چې کم دی دا دوه پهلا پوینټس چې کم ویل د دې انکوایري وکړي که فرض که دا د ګورنمنټ د خزانې نه ځي نو د دې چې کم دی زر تر زر ډیټیل ما ته پکار دی within 14 days چې ټوله انکوایري شوي او زما په ټیبل باندې پرته وي بل چې کم د منرلز ولادي دا څنګه بند کمرو کې فیصله کیږي په دې ملک پوي کا دا سر د ټرکونه دي د دې ټیکی د دې ټندر کیږي چې کم ترانسپورت چې دې ته یوز کیږي هغه کې دیو بس په پټه باندې کار وسته دي او دا خاص خلکو ته ملاويږي داسې عوامي ټندر د دې نه شي. حضرت بلال سکرین آن کړئ. جی سر زه د حضرت بلال یم د راغام باجوړ سره تعلق ساتم سر کوم ایشوز چې کوم دغه کلی ده سر هغه د هسپتال په اړه کې دغه نه مخکې خو تاسو ډیر شکریا چې تاسو د خاص کړ د باجوړ لپاره د کلی کچیر یو دغه وکړو سر فیس ټو فیس کوم باجوړ خلک دي تاسو په دې مسله ډیسکس کوي نو د لپاره تاسو شکریا سر چې کوم ایشوز دي هغه د هسپتال په اړه کې چې کوم زمونږ خو بدقسمتۍ نه یو مین هسپتال دی په باجوړ کې ټول ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال خار بل په هغه کې داسې ایشو دي سر چې هغه د عوامو د یوز لپاره ډېر کم یوز کېږي مطلب خلک به هم پرایویټ سیکشنو ته ځي سر هغه کې علاوه چې کوم دغه د ایمرجنسي سیکشنز کې چې کوم مسلې دي سر ایمرجنسي کې تاسو به یو کیس ایمرجنسي کیس به ته ایمرجنسي سیکشن ته وایي سر ډاکټر خو یو خپل سیکشن د ستا مریض ته به مسلې هغه به ګرځېدلی شي سر ډاکټر لکه سیکشن په خپل چیر نه راپاتې چې ستا مریض کوم دی هغه په بیډ باندې معاینه وکړي سر بالکل ته به په ویل چیر یې نشته مریض به دې په اوږو راغستی یو هلته به وړي سر او بیا به هغه چیک اپ کوي بیا د هغه نه بعد چې کوم فارمیسي والا دي سر هغه ته د 20 او په 15% دا تعالی میډیسن درکوي باقي پسې به ته بار ته وځي هلته به ګوري او بیا به په منډه راځي او هلته به راوړي بیا چې هغه 20 او 15% لګ ډیفاین کا څنګه سر جی 20 او 15% لګ ډیفاین کا د دې څه مطلب دی سر کوم فارمیسیس چې دا کوم دوايانې چې ملاويږي میډیسن چې ملاويږي سر او ایمرجنسي سیکشن کې د ګورنمنت سایډ نه نو هغه سرکاري سطح زما په خیال 100% دي سر او چې دلته تعالی درکوي نو هغه کې به تعالی 15-20% درکړي
تقریبا نور ته د بار نه راوړي ځینې وخت کې در باندې هغه انجکشن سیرنج چې کوم دی سر هغه هم در باندې د بار نه راوړي وایي دا زموږ سره نشته دی زموږ سره اویلیبل صحیح ده بل چې سر ته وبله په منډو ایمرجنسي دا ستا ته مریض پروت دی هغه هم ولې د بار نه راوړي بیا چې کوم سپورټ یو سټاف دی نرس دی یا نور سټاف دی سر د هغه پته بالکل نه لګي پکې ته به بیا ګرځې چې زه اوس څه وکړم مریض راته پروت دی انجکشن ورته څوک وکړي اکسیجن ورته څوک ولګي د اکسیجن هم څه پته نه لګي سر یا سټریچنګ کول دی هغه څوک وکړي سر د دې به پکې پته بالکل نه لګي سر او بل پکې یو ایشو دا ده چې د بار نه خلک راغلي سر دغه نه چې یا دا د کار لپاره کوالیفاید دي کو نه دي بار نه به راځي او پریکټس به کوي خو چا تا ته انجکشن وکړو سر دا پته پکې نه لګي د وجې نه سیوا انجکشن یې دغه کېږي او بل سر یو ایشو راغلی و زموږ پرسنل خپله تللی و مریض و زموږ د کور د مریض و او هغه ته ایکسپایر انجکشن کلی و باقاعده موږ ډاکټر ته هم کمپلاین کلی او دغه ته هم کلی و د کوم نور هیډ افیسر چې دي د اسپتال هغه ته هم کلی و ایم ایس ته خو هغه باندې هېڅ ایکشن نه وکړی دې لږ ټایم وشو دوه درې میاشتې کېږي سر په هغه باندې باقاعده په مریض باندې ریاکشن شوی و سر او بیا هغه ډاکټر صرف هغه فارمیسي والا ته کار شو بس باقاعده نو ریسن نو سر داسې دا هیلث ډپارټمنټ ناست دی ستاسو ټولې خبرې واورېدې په دې کې چې کوم دی تاسو زر تر زره ویزټ وکړئ او ویزټ به هم د ستاسو سرپرایز ویزټ وي او هلته پرې وکړئ او هلته چې ورشئ نو دا ټول حالات په خپلو سترګو باندې وګورئ د دې ملګري د حضرت بلال نمبر شته د ده نه به دا ټول کمپلینټس ریټن کې واخلئ چې کم کمپلینټس یې کوي او بل چې دا چا ایکسپایر انجکشن لګولی دا خو سره معاف کېدل نه دي پکار په دې کې چې دا چا ایکسپایر انجکشن لګولی دې ثبوتونه به د بلال خان نه راواخلئ او د دې خلاف خو فورا چې کوم دی انکوایري او بیا که فرض که څوک پکې ملوث وي نو هغه په کور پکار دی چې کینی کنه موږ ته دلته کیجوالټیز نه دي پکار د دې د غفلت د وجې شبیر خان خپل سکرین آن کو مایک مان کا سی ایم صاحب تاسو اوري السلام علیکم وعلیکم السلام شبیر خان خیر د سر جی تاسو څنګه یې صحت هم ښه دی سر شکر دی مهرباني سر زه شبیر یم د باجوړ نه سر زمونږ د روډ مسله د لینک روډ دی تقریبا داسې 700 پورې آبادي ده او داسې 40-50 پورې کورونه دي هغه ته یو لینک روډ دی او دا ډېر ټایم وشو چې زه اپلیکیشن جمع کوم ډفرنټ ډپارټمنټس ته ورغلی ما مختلفو خلکو سره ملاو شوی ما خو تر نن وخته پورې هغه روډ هغه مسله حل نه شوه کله چې باران وشي لکه 13 ورځ باندې باران شوی دی نو اوسه پورې هغه ځای باندې خټې دي که مریض شي که دغه شان ته ضعیف العمر شي ماشومان شي سکول روډ دی موږ ته جوړېږي سی ایم صاحب شبیر خان څومره روډ دی دا تقریبا 350 فیټ روډ دی سر دا چا حلقه ده دا اوس د مبارک زیب حلقه ده او نثارباز چې کوم دغه دی دا ان پی والا دغه دی سر صحیح ده داسې ده چې دې کې به انشاءالله تعالی د ډي سي ستا خبرې اوري زمونږ باقي پارلیمنټیرین چې کوم دي اجمل خان انور زیب خان حمید الرحمن ډاکټر صاحب دا ټول ستا خبرې اوري په دې کې به انشاءالله تعالی سبا د ستاسو دا سروې هم کمپلیټ شي انشاءالله او په دې باندې به کار هم شروع شي دا دومره غټ روډ نه دی او زه چې کوم دي دا زمونږ الریډي انګوینګ سکیمز هغې کې ایډ کوي یا چې کوم دي نوې نان ای ډي پی راوړئ او دا 350 فیټ خو زما په خیال دومره غټ روډ نه ډي ډي سي نه یو کوي د ایس ډي آی نه یو کوي دا ورته وکړئ صحیح ده صاحب ګل السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی سر تاسو ښه وای د ټولو نه اول خو سر تاسو ته او تاسو ټول کیبینټ او ملګرو ته سلام وعلیکم السلام د سر زمونږ د آبادی د ویش تقریبا دا د 15 نواله د 20000 پورې ده کم چې زمونږ روډ دی دا روډ نه زمونږ ټول آبادی په یو سر باندې ده نو په هغه خلکو ته ډېر تکلیف وي خصوصا کله چې څوک بیماري یا یې په چارپایي کې په کټ کې راوباسي بار روډ ته او یا یې په هاتګاړو کې راوباسي څومره روډ دی چیرمن صاحب سر دا صرف موږ ته لینک روډ په کار دی یو دوه ځای لینک روډونه چې هغه به ټوټل یا به نیم کیلومتر یا به 1 کیلومتر هلته بیا مین یوه لاره ده مشترکه قامي لاره ده چې دغه قامي لارې ته موږ له یو لینکس راکړي او په د قامي لاره باندې بیا موږ له کم از کم 10-12 فوټ روډ برابر شي نو انشاءالله العزیز د دې نه ټولو نه زموږ هغه ستونزې حل کېدی شي چیرمن صاحب سبا به در سره د ډي سي افیس نه رابطه وشي ایس ډي آی کې ورته دغه روډ واچوئ او په کار دی چې دغه روډ جوړ شي صحیح ده
ټیک د جی سر دا ډېر هغه ستونزه راکړه دا حل شي ان شاء الله ولزي تاسو په موږ باندې احساني او زمونږ تاسو نه سر خصوصي تمه دا ده چې تاسو په خپل باندې د یو قبایلی سوچ والا خلک یو د قبایلو په مسایلو باندې پوهیږئ د 1000 عرب روپو نوې پیکیج مې درته را روان کړی دی او په هغې کې به انشاءالله ډېرې ستونزې ختمېږي انشاءالله. ښه مهران شاه. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر څنګه چل دی تاسو ښه یاست؟ خیریت دی مهران شاه ښه؟ الحمدلله ستاسو دعاګانې دي سر. جی رور وایه. تدې زما نوم مهران شاه دی او ډسټرکټ باجوړ سره تعلق ساتم او په خپله باندې هاکي نیشنل پلیر یم سر. ښه ماشاءالله. سر زموږ چې کوم درخواست ستاسو دپاره ستاسو سره جمع کېدو هغه زموږ د باجوړ هاکي ګراوند په باره کې او سر پاټا گیمز په باره کې سر. ښه جی سر زمونږ باجوړ هاکي ګراوند چې کوم دی هغه په 21 کې شروع شوی او په 22 کې کمپلیټ شوی او سر په هغه کې زمونږ گیم شروع شوی سر اوس 25 دی سر خو په هغه کې تر د اوسه پورې ګراوند مین جابس چې کوم دی هغه هم نشته دی او کوچنګ سټاف پکې هم نشته دی سر. ها او ګراوند ټیک دی سر ګراوند چې کوم دی هغه زیاتره خرابېدو طرف ته روان دی سر د هغې پراپر چې کوم دی ګراوند مین نشته دی سر. هغه موږ ورته پرایویټ ګراوند مین نیولې سر پر هډ موږ هغه ته 500 روپۍ ورکو نو که تاسو موږ ته د ګراوند لپاره پراپر ګراوند مین او د هغې لپاره کوچنګ سټاف راکړئ سر. بل ګراوند ته چې کوم مین ایشو ده او خرابېدو طرف ته چې روان دی سر هغه د واټر د وجې لکه دې ته به 24 غنټې سر واټر ورکوي لکه دا بلون ساتي هغه ته اوبه نه ورکولی کېږي په 24 غنټو کې هغې ته تقریبا صرف 30 منټ اوبه ورکولی کېږي سر. جی سر اوبه شته نه که څوک یې ورکوي نه سر په 24 غنټو کې سر په ډېر کم د ورځې چې دی هغه په 5 بجې باندې بجلي راځي سر او نیمه ګنټه سر هغه ته موږ اوبه ورکوو باقي د هغې نه بعد بیا پلیئر گیم کوي نو سر که دې ته سولر سیسټم وشي نو پراپر سهار نه چې ماښامه پورې په دې کې 3 ټیمه اوبه کېږي سر انشاءالله نو بیا به زه وایم چې کلیري او خرابېدو نه به بچ کېږي سر. نو سینتھیټک ګراوند دی د دې خو امپورټډ هغه کارپټ راځي د کوریا او د چاینا او د دغه نه دا هغه ګراوند دی نو هغې د مینټیننس لپاره همدغه ضروري ادروایز هغه بیا ختم شي د نور دې کې به داسې وکړو مهران شاه چې دا سولرایزیشن خو به انشاءالله وشي ګراوند مین به هم وشي او د کوچز لپاره چې کوم د سپورټس ډپارټمنټ ته به زه ووایم چې د کوچ بندوبست درته وکړي سر. او بل چې کوم ایشو و سر مخکې به زموږ پاټا گیمز کېدل هغه پاټا گیمز چې دی هغه اوس ختم شوي دي سر. پاټا چې کله کیپي سره ځم شوی ده نو هغه کیپي گیمز کېږي سر. پاټا چې کوم پلیس دی هغه ته هم نه اپرچونټي نه میلاویږي کوم چې به ورته په پاټا گیمز کې میلاوېدل سر. اوس د کیپي گیمز چې کوم کېږي نو د پاټا نه ډېر کم پلیر دي چې هغه ته په کیپي کې موقع میلاویږي سر. خو تاسو موږ ته پاټا گیمز د مرج ایریا گیمز په نوم باندې بیرته بحال کړي سر. دا به ستاسو یو غټ احسان سر په پاټا خلکو د ستا دپاره د نن نه بحال شو انشاءالله. جی سر. سر بس دا تاسو کوم ته بحال کې صرف دا په باجوړ باندې نه سر از قبایل تاسو دا ټولو قبایلو باندې احسان سر چې تاسو واپس نن نه مهران ته اعلان وکړه چې ما درته بحال کړ بس. शुक्रिया सर अगर आपकी इजाजत हो तो कमिश्नर मलाकंड बात करूं सर अगर आपकी इजाजत हो. सर ये ऑलरेडी सर 2 दिन पहले मैंने अपने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये डायरेक्शन दी है सर कि डिवीजनल सतह पर अपने स्पोर्ट्स ऑफिसर्स के साथ मिलकर शेड्यूल करें. हॉकी भी जिस सीजन के मुताबिक है, क्रिकेट फुटबॉल और ये टूर्नामेंट्स जो है हम डिवीजनल सतह पर सर प्लान करें. अगर आपकी इजाजत हो तो हम इसको चूंकि अभी बाजोड़ जो है मलाकंड डिवीजन के साथ आता है तो पहले तो मजिस्ट्रेट्स वाला एक अपना सिस्टम था. अगर आपकी इजाजत हो तो हम जो मलाकंड डिवीजन के अंदर जो हमारे 9 जिले हैं आपका कमिश्नर साहब आपका जो सिस्टम चल रहा है वो चलने दे. मैं मेहरान के लिए स्पेशल ऐलान कर रहा हूँ. ठीक सर शुक्रिया मेहरबानी सर. خدا زکریا خو چې کم کمپلینټ را رسولې دی ډي سي صاحب بجوړ دا زکریا چې کم کا د زکریا چې کم خواهش ته دا ورته پوره کوي. ښه د سنټر دا ټوټل 23 اپلیکیشن راغلي او 23 کې موږ پانتا سټریټ ور د کړو بیا ریمینینګ چې نه زموږ دا سپیشل سپورټ ولرنو دا موږ وکړو سر. بس زکریا چې سی ام سیکریټریټ ته رسیدلې دی او سی ام افیس ته نو خامخا په کار دی چې دا لاړ شي. نن به ولکړی سر. اوکې جی خلیل الله. Sir, my name is
ویسی ماډولا تحصیل مامون ډسټریکټ باجوړ. جی خلیل الله واز درازي وای. سر زمونږ د ډماډولې چې کوم مین کې وړه سر او د هغې لپاره 2 ځله پول منظوري وشوله او بس بیا هغه منظوري چېرته ورکه شي سر، نو د اوسه پورې د هغه پول انتظامات ونه شو. یو ځل پې کار هم شروع شو، هغه سریې مریې پکې ښخې کړې، خو بیا هغه قصه ورکه شوه. نو سر که تاسو د دې لپاره احکامات جاري کړئ، مهرباني به د دې نه سر ټول تحصیل مامون ته پیدا رسیږي. ها په دې کې سیکټري سی ان ډبلیو ستا خبره واورېدې، دې به چې کوم دی هلته اکسین هایوې ته وایي په بجوړ کې، چې په دې باندې فورن چې کوم دی کار شروع کوي او په 2 هفته کې دنه چې کوم دی رپورټ زما آفس ته راورسوي. صحیح ده सर? इसमें सर इस हापुल के हवाले से सर मैं एक कमेंट है सर, मैंने ऑलरेडी एक इसमें केस मूव किया हुआ था और आपने उसकी मंजूरी भी दी थी. इसमें सर एक प्रॉपर जो पुल था वो 2019 में उसकी अप्रूवल हुई थी, लेकिन कुछ फिजिबिलिटी के हवाले से कुछ इश्यूज है, तो मैंने इसके लिए एक केस मूव किया हुआ है. आपने इसको साइन भी किया हुआ है, सेक्रेटरी CNW के पास है. इसमें मैंने बग्स के लिए वर्ड प्रपोज किए हैं और साथ साथ उस एस्टिमेट के अंदर हमने तकरीबन दीगर जगहों पे भी प्रपोज किया हुआ है. CNW के पास है वो केस. जी सर, कल या मंडे को आप जो हैं फिर सेक्रेटरी साहब से मिलने और जो साइन किया हुआ है आपने मुझसे, तो इसको फॉलो करें और 14 दिन के अंदर जो है ये मुझे रिपोर्ट कर देंगे. ठीक है अजीज खान माइक ऑन कर. अस्सलाम वालेकुम सीएम साहब, संगे हुए खैर हुए? वालेकुम सलाम अजीज खान, तो खैर साहब मिजाज बखैर? बिल्कुल खैर दे सीएम साहब, زه د باجوړ نه خبرې کوم، باجوړ لاره کماندل نه. خاصنګ ہے خیر؟ बिल्कुल खैर دي، تاسو خیر وي سر؟ شکر دی. وای ارو سر زمونږ تقریبا ماندلو کې 50,000 آبادی ده. ها او روډ ډیر زیات خراب دی او د پل مسله هم ده دلته. ها دا ستاسو چې کوم درې پیګان دي دا د هغه حلقه ده سلارزي؟ دا د اجمل خان حلقه ده. اجمل خان صحیح ده. اجمل خان ماته چې کوم دي دا ما خیال راوړم دی دغه روډ، او په دې باندې به چې کوم دی زر تر زره سیکټري CNW ناس دی اکسین هایوې ته به وایي چې په دې باندې زر تر زره هلته هغه وکړي او په 14 दिन کې دا ریپورټ هم زما په کار دی. जी लास्ट अगर अब्दुलरहमान फुल स्क्रीन ऑन का माइक हम ऑन कर. जी अब्दुलरहमान वालेकुम सलाम. من سلور تا بایگانی و اعلی تعلیم یافته او د موجوده ملکی او صوبایي حالاتو د وجنه بیروزګاری روزګار د حصول لپاره موږ ډېر کوششونه وکړل، خو لیکن د اوسه پورې څه کامیابي نصیب شوې نه ده. نو دې بنا باندې موږ بایګانو به طور مجبوري دا فیصله وکړه چې زمونږ د نیکونو ځمکې دي، په دې باندې به موږ مختلف قسمه باغات، مثال د سبزیانو ورسره د فروټ دا جوړ کړو. او نو موږ به د خپل اپنے مدد آپ تحت باعزت روزگار حاصل کړو. تر دې زمونږ تقریبا چې کوم دی 120 پلس ایکڑ ځمکه ده. ها ماشاءالله. دې سره به تقریبا 50 پلس نوجوانان چې کوم دی دا پر روزګار باندې شي. صحیح ده. نو دې سردي زمونږ ځمکې چې کوم دی دا باراني دي. صحیح ده. خدا دا چې 50 کسان ناسې نه چې بیا نوکران نه کې نه دي. انشاءالله زه تاسو سره لږ ډیټیل شیر کوم. نو زمونږ ځمکې چې کوم دی دا باراني دي، د اوبو شدید قلت سره مخ دي که نه؟ عبدالرحمن خان داسې ده چې زما بل میټینګ هم شروع شو، د ستا مسله ما ته راغله، زما افیس په تا سره رابطه وکړي چې کوم زمونږ آلریډي یو سکیم دی سولر ټیوبویل والا اریګیشن کې، نو ان شاء الله تعالی هغې کې به د ستا دا ټیوبویل هم شامل کړو او هلته به زما ټیم درشي، سروې به وکړي، ځای به وګوري، د هغې نه بعد به چې کوم دی په دې باندې مخکې عمل وکړو. صحیح ده که نه؟